نور به ټولې خبرې پرېږدو. زه په چیلنج سره دغې پنجشیري مفتي ته ویم چې مفتي صاحب یا خو ته یو لوی منافق انسان یې چې تا دلته منافقت کړی دی او حقیقت دې پټ کړی دی، او یا خو یو جاهل اعظم یې یعنی لوی جاهل یې د سن خبر نه تا په سیاست کې نابالغ یې. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دغې مولا دا خبرې واورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره څو خبرې اوټ ته اوټ نه په دې څه کېږي نه پې څه شوي دي او نه به پې وشي. نو اوټ دې ته په دې نظام کې امانت ویل دا حرام دي، په دې نظام کې استعمالول حرام دي. عزتمندو تاسو د دغې پنجشیري مولا مفتي مجتبی امیر دا خبرې واورېدلې. دا وایي چې نه په اوټ باندې څه شوي دي نه پې کېږي نه به وشي. یعنې مقصد یې دا دی چې که څوک وایي چې په اوټ باندې به مونږ ښه کار وکړو د دین کار به وکړو نو دا غلطه خبره ده، دا صحیح نه ده. نو زه په چیلنج سره دغې پنجشیري مفتي ته ویم چې مفتي صاحب یا خو ته یو لوی منافق انسان یې چې تا دلته منافقت کړی دی او حقیقت دې پټ کړی دی، او یا خو یو جاهل اعظم یې یعنی لوی جاهل یې د سن خبر نه تا په سیاست کې نابالغ یې او د سیاست نه بالکل خبر نه. ځکه چې څومره دغې سیاست د برکت نه ښه کارونه شوي دي هغې ته نه راځم، خو یو لوی خبر راغلم، یو اهم پوینټ راخلمه چې په هغې باندې ستا ذهن خلاص شي. میرزا غلام احمد قادیاني هغه چې کله د نبوت دعوه وکړه او د پیغمبرۍ دعوه وکړه، دا د پاکستان په آئین کې د دغې جمهوري خلکو د وجې نه د دغې سیاسي خلکو د وجې نه زموږ د مشرانو د مفتي محمود رحم الله د وجې نه د پاکستان په آئین کې دا کافر قرار شوی دی او په دې باندې چې کوم د کفر فتوا لګېدله او د پاکستان په آئین کې د دغې قادیانانو حق بالکل ختم شوی دی چې دوی د پاکستان په آئین کې حق نشته دی. دا د دغې سیاست برکت و که نه و، دا د دغې جمهوري نظام برکت و که نه و، دا د دغې اوټ برکت و که نه و، د دې نه بله غټه خبر څه کیدی شي؟ ته چې په دې باندې څه نه کېږي په دې اوټو نه به وشي او نه شوي دي، نو دا شوی دی که نه شوی دا کار؟ دا ولې تا چې کوم دی د پاکستان په آئین کې کافر قرار کړی و، یا په دې کې ستا محنت و یا په دې کې ستا کوشش و؟ نه. همدغه خلک چې کوم دی بټو صاحب ته په هغه وخت کې چې کوم دی راجمع شول او د هغې سره خبرې وکړې، د دوی د محنت د برکت نه چې کوم دی د پاکستان په آئین کې دا کافر قرار شو او دغه رنګې د هغوی کفر دنیا ته چې کوم دی ښکاره شو، واضح شو چې دا خلک خو کافران دي، دا خلک خو د ملک دشمنان دي، دا خو چې کوم دی زموږ د آئین او د اسلام غداران خلک دي. نو اوس وایه تا چې کوم خبره وکړه دا غلطه ده که نه ده؟ یا خو دې منافقت کړی دی حقیقت دې ښکاره کړی نه دی هغه دې پټ کړی، او یا جاهل اعظم یې چې تا د دې دومره غټې خبرې نه خبر نه. نو لہذا دغه خبره مه کوه چې په دې باندې څه شوي نه دي او نه به پې څه وشي. د پاکستان په آئین کې که د دغې خلکو چې کوم دی کفر ثابت شوی دی، د دغې خلکو چې کوم دی حق ختم شوی دی، دا خلک دنیا ته واضح شوی ښکاره شوی دی، دا د دغه جمهوري خلکو د وجې نه، دا د دغې سیاسي خلکو د وجې نه، دا زموږ د علماو د وجې نه. او دومره به درته ومیم که ته به جومات کې چېرته ترجمه کې یا چې کوم د امامتي کې، دا خو بزرګاو او پلکونو خلک دا کار کوي چې هغوی ترجمه هم پړاوئ، دغه رنګې چې کوم دی مونځ هم خلکو له کوي، امامتي هم خلکو له کوي. خو هر چې د پاکستان په آئین کې دا قادیانان کافر چې کوم دی قرارول، دیو له حق نه ورکول، دیو د پاکستان د آئین نه چې کوم دی آوټ کول، دا کار زما مشرانو زما اکابرینو کړی دی، د هغوی د محنت او د برکت د وجې نه شوی دی. نو دغه یو لوی کار و، دغه یو لوی فتنه وه، دغه کار الحمدلله دغه مشرانو دغه سیاسي خلکو چې کوم دی ښکاره کړی دی او دنیا ته واضحه کړی دی. نو اوس وایي ستا کار لوی کار دی که د هغوی لوی کار دی چې هغوی دومره لویه فتنه د هغې خاتمه وکړه او ته وایې چې په دې اوټ باندې نه څه شوي دي نه څه کېږي او نه به پې څه وشي. نو دغه مفتي صاحب دې خبرې حقیقت و چې ما تاسو ته واضح کړو. امید دی چې تاسو زما په دې خبرو باندې ذهن خلاص شوی وي. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.